أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین اما بعد. قبل قدر سمین و نصیرین، قرآن مجید آیات قو انفسکم و اهلیکم نارن. تاسې خپل بچی او خپل ځان و نه د جهنم وساتئ. یعنی ذمہداري د مور او پلار صرف دا نه دی چې صرف خپل ځان غامي وي، سره خپله دایره وي، خپل سرکلي وي، نه، ساتلی کې حفاظت کولی کې د بچیو ذمه طور باندې دی. جهالت نه وساتي، هغوی ته علم ورکړي، بد اخلاقیو نه وساتي، هغوی نه اخلاق زده کړي. هغه دپاره ټولو نه بهترینه فرموله د هغه دی چې انسان تربیات اعمال سره شروع کی، نه گفتار سره. پلار خپله پکار دی خونی کې اخلاقی وي، بچیو ته زیاړې نه کوي. څه کله پلار اخلاقی شو، مور اخلاقی شوله، څه کله هغه خونی کې زیاړې نه کوي، بد الفاظ نه استعمالوي، یقینا د هغه بچی هم هغه مور و پلار نه زده کوي چې ما مور و پلار زیاړې خونی کې مانع کړي دي. اسلامي آداب، انساني آداب مد نظر ساتي. سیم اندیشان سره څه دی دا بچی به زده کوي. یو شی بله مد نظر کسه وساتئ، علم واجب دی، ښځې باندې یا سړي باندې یا جهالت ایمو دښمن دی، ناپویه ایمو دښنه دی. څه پټای ورته خرڅوای شي، جایداد ورته خرڅوای شي، خرڅ یې کا، خو بچي بې تعلیمه مه پرېږده. صرف جاب مد نظر مه ساته چې مثلا دغه فیلډ کې مهارت حاصل کې جاب میلاو شي، نوکرۍ بیس باندې نه، تعلیم بیس باندې چې هغه چې زده کړي، هغه رڼا وکړي، هغه تیارو نه وځي، هغه ګمراهیو نه وځي. دا یوه نکته. بله نکته څه ډېره مهمه دی، زه مور و پلار ته دې حوالې سره تاکید سره یم چې بچي چې کله تعلیم ته استوي، سکول ته استوي، مدرسې ته استوي، کوم استاذ ته استوي، یغه عقیده هم لږ وکړه چې دا بچی بل طرف ته د سره بو نسي. ځنه وخت کې داسې شته دي، ځنه استادان شته دي، ځنه به وي، ډېر کام به وي، خصوصا مولکي کې، اما بهر شته دي، یونیورسټیو کې شته دي چې هغه د الحاد فکر بچیو ته ورکوي، د کفر والا فکر ورکوي. هغوی صرف او صرف څه کوم دی ساینس محور وګرځوي، میټافیزکس رد کوي، ماورای طبیعت رد کوي، خدای په باره کې څه دی بچیو ذهن داسې شی ورچوي څه پکار دی بچی داسې طریقې سره تربیات شي چې ورته وایي چې تو فیلډ چی دی. آیا تو فلسفه ویلی دی؟ تو اسلامی فلسفه ویلی دی؟ تو ابو علی سینا ویلی دی؟ تو ابو نصر فارابی ویلی دی؟ تو ابن رشد ویلی دی؟ تو ملا صدرا ویلی دی؟ تو تھیولوژي ویلی دی؟ تو علم کلام ویلی دی؟ تو علم تفسیر ویلی دی؟ دا شی چې کوم دی استادان څه که چیرې بچی ورته دا شی مواد ذهن ته ورچوي چې هغه انټي آف اسلام، انټي آف قرآن، انټي آف اهل بیت علیهم السلام د متصل ریډ لاین دی. چې پلار دغو شیو نه پکار دی خبر وي، مور دغو شیو نه خبره وي، چې بیا هغه بچی تو سره صرف ډیډ باډي حیثیت لري، خونی کې چلتی پھرتی لاش حیثیت ہے، نظریائی وائرس والی دے، ذہن خراب شوے دے، مشکوک شوے دے، شبہو شکار شوے دے، گاڈ بیلیفی کمزور شوے دے. د خدای عقیده بیا دغه ځکې دغه تعلیم څه نمای تعلیم دی، باطنی دو هم جهالت دی، ظلماتی تیاره دی، الحاد دی، کفر دی، چې هغه بچی معاد حوالی سره، الله حوالی سره مشکوک کی، شکوک و شبهات وراچوي، چونکې دې حوالې سره ایوې نتیجې ته مخپله هم رسېدلي چې ځنه کسان شته دلته هم پریزنټ موجود دي. انشاءالله وخت سره به هغه قوم ته خیایا شي چې هغوی څه راخیستی دي، چې هغه فیلډ چې دی وکوي هغه چې بچیو حوالې سره، بچیو ذهنو حوالې سره. لذا مور و پلار ته تربیت پوینټ باندې زه دا خبره تاکید سره کوم چې بچی کوشش وکوي تعلیم نه داسې محروم نشي. هغه ساینس دی، هغه فیزیکس دی، هغه کیمسټري دی، هغه بیالوجي دی، هغه میتھس دی، هغه جدید ټیکنالوجي کمپیوټر ویلی نه وي، تعلیم دی، ورسره علمي تفسیر دی، قرآن دی، حدیث دی، فقه دی. دغو شیو نه خپل بچي آګاه کوله، یو مخصوص استاد نیوله ته ضروري، ورسره پکار دی انټي آف اسلام، د اسلام مخالف افکار هغه ته داسې چاته حواله نه کړي چې هغه دین دښمن دی، هغه اسلام دښمن دی،
هغه مختلفو لباسو کې څه دی هغه ته بچي خپاولي دپاره یو پلانینګ کوي، طریقه کوي. دغو خبرو باندې پکار تاسې سوچ وي. قو انفسکم و اهلیکم نارا، څه خپل ځان او بچي ورنه د جهنم وساتئ. امام نه پوښتنه وشوه چې څنګه وساتو؟ ویله مور پلار ته پکار دی چې خپلو بچیو ته امر بالمعروف نهي از منکر ورته وایي چې دا حرام دي بچی لوست نه اخله، دا واجب دي بچی په ځای راوړه. دا بار ورته کوي. قرآن کې آیا دی و اوصانی بالصلاة، پیغمبر یې زما ته د لمانځه وصیت شوی دی. او بیا وکان یامر اهله بالصلاة، پیغمبر خپلو بچیو ته خپلې خلخوانۍ ته امر به کولو چې لمونځ کوئ، واجبات راولئ، د اسلامي کوم اقدار دي ویلیوز دي هغه محفوظ وساتئ، هغه عمل وکړئ. دا مهم دي. پروردګار نه دعا دی چې دا خبرو باندې عمل کول مو ټولو ته توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.